الرحيم. فصل. وقد يذكر الجهة في القضية فيسمى موجهة ورباعية أيضا. والموجهات 15، 8 منها بسيطة و7 منها مركبة. أما البسائط فإحداها الضرورية المطلقة. نننی درس د مرقات زمونږ او ستاسې مشتمل دی په یوې خبرې باندې. هغه یوه خبره ده 15 موجهات. دا د قضیې حملیې قسمونه دي. 15 دانې دي موجهات ورته وایي. په هغې کې به نن صرف یو قسم وایو. ګران دي خو ډېر اسان دي. ګران دي خو چې تقریر بېنظیر د یاد که بیا ډېر اسان دي. نو د هغه اول قسم نه مخکې تقریر بېنظیر. تقریر بېنظیر کې به داسې یاد کوي چې موږ او تاسې ویلي وو قضیه دوه قسمه ده، حملیه او شرطیه. بیا مو ویلي وو چې حملیه قضیه کومې قضیې ته وایي چې یو شی بل لره ثابتي یا یو شی د بل نه نفي. لکه زیدون کاتبون، دلته دا یو شی چې کاتبون دی د بل شي ته چې زیدون دی ثابت دی. زیدون لیس بکاتبین کې دا کاتب چې یو شی دی سلب دی د بل څیز نه چې زید دی. نو په قضیه کې څه یا ثبوتی او یا سلبي، یا ثبوتی او یا سلبي. اوس دلاوره دا سلب او دا ثبوت نفس الامر کې واقع او حقیقت کې چې وګوري نو دا ثبوت او سلب به یا وجوبي وي یا به امتناعي یا به امکانی وي یا به دائمي وي یا به په ازمنه ثلاثو کې په یوې زمانه کې. پوهیږي مثالونو کې ښه. په قضیه حملیه کې څه یا ثبوتی او یا سلبي. نفس الامر ته چې وګوري، واقع ته چې وګوري او حقیقت ته چې وګوري نو دا ثبوت او دا سلب دا به یا وجوبي وي یا به امتناعي وي یا به امکانی وي یا به دائمي وي یا به په ازمنه ثلاثو کې په یوې زمانې کې. وایي څنګه ثبوت او سلب چې وجوبي څه معنا؟ ضروري. دا ثبوت د دې یو شي بل شي لره ضروري، یا سلب د یو شي د بل شي نه دا ضروري. دې ته وایي ثبوت او سلب وجوبي. مثلا الانسان حیوانون، انسان حیوان دی. الانسان موضوع حیوانونه محموله. حیوان ثابت که چا لره؟ انسان لره. ثبوت دی. دا کم ثبوت دی؟ وجوبي. ځکه چې انسان وي هغه به خامخا حیوان وي. حیوان ثابتېدل ورته لازمي او ضروري دي که نه دي؟ نو دې ثبوت ته وایي ثبوتي وجوبي. د سلب وجوبي چې سلب ضروري او لازمي. الانسان لیس بحجرن، دلته حجر سلب شو د انسان نه. اوس د انسان نه د حجر سلب کېدل دا وجوبي دي، لازمي دي، ضروري دي. ځکه چې انساني نو هغه بیا کاڼی نه وي. کوي مونږ خو وایو دا پلانی سم کانکر دی، وایو که نه کاڼی دی. څه معنی وي؟ بخیل دی.
ثبوت وجوبي او سلب وجوبي باندې پوه شولې یا به د ثبوت او سلب سي امتناعي وي امتناعي سمانا ممتنعه منع وي د ثبوت بسي منع او د سلب بسي منع مثال به سي الکافر يدخل الجنه اول ترکیب وکنحوي بیا به پکې موضوع محمول پیدا بیا به وایو چې د ثبوت ولې ممتنع الکافر مرفوع لفظا مبتدا ده يدخلو فعل له هو ضمیر دی پکې هغه فاعل نه هم دی کافر تراجه الجنه مفعول فيه فعل سره د فاعل نه او سره د مفعول فيه نه جمله فعلیه خبریه دا خبر د پاره ده مبتدا سره د خبر نه الکافر کافر يدخل داخليږي به دا کافر الجنه جنت ته دای معنا شو نو دا مبتدا او دا خبر منطقيا مبتدا ته موضوع او خبر ته محمول وای کنه نو الکافر موضوع يدخل الجنه محمول اوس دلته د کافر د پارا دخول د جنت ثابت دی کنه دی کافر يدخل الجنه داخليږي به جنت ته نو دخول د جنت ته کافر ته ثابت ک ثابت نه ک اوس دا ثبوت امتناعي دی ممتنع دی کافر جنت ته تللی شي نه اوس په ورسېدي په ثبوت او سلب امتناعي باندې پوه شوي چې د دې محمول ثابتول موضوع لرسوي منعي دې ته وایي ثبوت امتناعي یا سلب دا څه شی وي منعي د سلب لپاره مثال جوړ کا چې الکافر لا يدخل النار کافر به جهنم ته نه داخلي ولې به نه داخلي نو چېرته وځي پې ورسېدی نو دلته اوس دا سلب څه شی دی ممتنع دی امتناعي باندې هم پوه شولې امکانی ثبوت او سلب چاته وای نو امکانی دې ته ویل کېږي چې ممکن وي کېدی شي وشي کېدی شي ونشي مثلا المسلم العاصي يدخل النار اول ترکیب وکا المسلم موصوف العاصي صفت معرفه بعد المعرفه موصوف صفتی موصوف سره د صفت نه مبتدا يدخلو فعل هو ضمیر دی پکې اغه فاعل اغه المسلمو تراجد النار مفعول فيه فعل سره د فاعل نه سره د مفعول فيه نه دا خبر د پر د مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه قضیه شو کنه مسلمان گناهگار داخليږي با اورتا اوس دلته المسلم العاصي مبتدا و دا موضوع يدخل النار خبر دا محموله نو دخول د نار ثابت ک مسلم عاصي گناهگار لرا په ورسېدی اوس دا ثبوت دا کم یو دی امکانی څه شی دی امکانی ضروري نه دی چې ګوره خامخا به داخلي امکان شته چې داخل شي امکان شته چې داخل نشي او باری تعالی ورته عزت جنت تر سمې درته معاف کړي ثبوت او سلب امکانی دی مو پیژند ثبوت یا سلب دائمی دا کم ته وای دا دی ته وای دلاوره چې دا ثبوت د محمول دی موضوع لرا همیشه د پاره یو ټیم کمته نه جدا کی دی ته بیا وای ثبوت دائمی او کسلبو سلب دائمی د دې مثال وسی د دې مثال ودسی ما مخکم درته ویلیو چې متقدمین مناطق او فلاسفه هغه د دې قائل دي چې دا اسمان ګرځي اسمان څه کوي ګرځي دا حرکت کوي او کته او هر شي دا نور او سپوږمۍ ده او ستوري دا نه ګرځي دا په خپل ځای ولاړ
نو که ته ورته وایې چې نه موږ خو ګورو نور دلته راوخیږي بیا داسې راځي 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 هلته پناه شي سپوږمۍ همدغه شان ستوري همدغه شان د شپې مونږ هغه غونچه ستوري یو ځای کې ګورو ماسخوتن او چې کله بیا پښمانۍ راپاڅېږو بیا بل ځای کې دا خو دا لاړې وایي داسې نه ده که نه ځان نه به وایي ساده نه جوړې متقدمین فلاسفه وایي خپله ساده دي نور هم ورته سادهګان ښکاري هغه وایي دا اسمان دی داس شی اسمان موبایل په دې کې دغه نور او سپوږمۍ دا پکې فټ دي لکه سیلینګ کې لیټونه فټ دي که دا شان پکې فټ دي او دا ستوري پکې څه شي فټ دي اصل کې وایي ګرځي څه شی دا اسمان نو نور او سپوږمۍ خو پکې فټ دي که نه نو چې اسمان ګرځي نو موږ ته څه ښکاري شي نور او سپوږمۍ هم څه کېږي روان دي پې ورسېد نو قدیم فلاسفه او مناطقه څه وایي چې اسمان دا حرکت کوي او دا حرکت هم څه شی ده دایمي د تنې جدا کېږي همیشه دپاره دا څه کېږي همداسې رواني حرکت کوي نو هغوی وایي کل فلک متحرکون هر اسمان متحرک د حرکت کوونکی اوس حرکت اسمان لره ثابت که کنه هر اسمان هغې وایي اسمانونه موینه دي هر اسمان متحرک دی نو دا متحرک حرکت اسمان لره ثابت که خو د هغوی په نسبت باندې دا کوم ثبوت دی دایمي هغې وایي دا همیشه دپاره څه کېږي ګرځي حرکت کوي نو دی ثبوت ته څه وایي ثبوت دایمي بل چې ثبوت د محمول موضوع لره وشي خو په ازمینه ثلاثو کې په یو زمانه کې یا ماضي کې ورته ثابت یا اوس ثابت یا په آینده کې ثابت دی د هغې دپاره مثال زیدون کاتبون زید کاتب دی نو که چېرته زید په تېره شوې زمانه کې قلم راغیستی و او لیکلې کول پې ورسېدی اوس همداسې ناست دی درس اوري اوس خو کاتب نه دی که نه کله کاتب و تېره شوې زمانه کې او که نه فی الحال لګیا دی لیکل کوي نو زیدون کاتبون دی خو فی الحال زمانه کې پرون همداسې ناست نو پرون کاتب نه و که نه نن څه شی دی کاتب دی او که نه پرون لیکل کول اوده و او نن لیکل کوي صرف ناست دی راپاڅېدلی دی او سبا یې د لیکلو اراده د سبا لیکل کوي بیا به موږ څه وایو چې زید کاتب دی سبا پې ورسېدی نو ګوره دلته دا کتابت زید لره ثابت شو که ثابت نه شو خو دا کم ثبوت دی دا ګورې دایمي دی همیشه دپاره خو لیکل نه کوي که نه په دریو زمانو کې په یوې زمانې کې به ورته څه ثابتېږي ورته دا پنځه واړه اقسام د ثبوت او د سلب د یاد شو وجوبي امتناعي امکاني دائمي په ازمینه ثلاثو کې په یو زمانه کې پې ورسېدي په دې کې دغه ثبوت او سلب امتناعي منطقیان د دې نه بحث نه کوي دا خو لاړ څو پاتې شو څلور دې څلورو نه یې کوي کله چې ثبوت وجوبي وي یا سلب وجوبي وي نو منطقیان تېنه تعبیر کوي په بس ضرورت سره څه ټکی ورسره لګوي بس ضرورت دلاوره پوهېږي څنګه وایي منطقیان داسې وایي الانسانو حیوانون بالضرورتې نو چې بالضرورتې ورسره لیکلی او دلاوره تا ته به څه پته لګي چې دا کم ثبوت دی وجوبي سلب او بالضرورتې ورسره لیکلی وجوبي داسې ویلي چې الانسانو لیس بحجر بالضرورتې پې ورسېدي که ونه رسېدي د ثبوت وجوبي او د سلب وجوبي نه دوی تعبیر په چا سره کوي بالضرورت سره د ثبوت امکانی او د سلب امکانی نه دوی تعبیر کوي په چا سره بالامکان چا سره بالامکان داسې وایي المسلم العاصي يدخل النار بالامکان نو چې بالامکان یې ورسره لیکلی و تا ته به پته ولګي دا کوم ثبوت یادوي امکاني یادوي ثبوت او سلب دائمی سره دوی څه وایي دائما لفظ ورسره وایي
د ثبوت دایمي او د سلب دایمي نه تعبیر دوی په چا سره کوي؟ په دائمن سره. داسې وایي کل فلک متحرک دائما، چې دائما یې لیکلی او تا ته به پته ولګي چې دا کم ثبوت او کم سلب دی؟ دائمي یا سلب دائمي. او چې ازمنه ثلاثو کې په یو زمانه کې ثبوت راغلی یا سلب راغلی، د دین دوی تعبیر کوي په بالفعل سره. زید کاتب بالفعل داسې وایي. نو چې بالفعل لیکلی او تا ته به پته ولګي چې دا کم ثبوت او سلب یادوي چې ازمنه ثلاثو کې په یوې زمانه کې په دې ورسېدي که ونه رسېدي. بیا ورته ګوره په قضیه حملیه کې څه شی یو شی بل لره ثابتي یا یو شی د بل نه نفي وي. دا ثبوت او دا نفي چې په نفس الامر کې او په واقع او حقیقت کې وګوري، نو دا ثبوت او دا نفي څو قسمه ده؟ 5. وجوبي چې ضروري ثبوت یا سلب، امتناعي چې ممتنعي ثبوت یا سلب، بل امکانی چې دا ثبوت او سلب ممکني کېدلی شي، بل دائمی چې دا ثبوت او سلب ده همیشه د پاره، او بل چې په ازمنه ثلاثو کې په یوې زمانه کې یا ثبوت یا سلب راغلی. خو منطقیان بیا د ثبوت او سلب وجوبي نه تعبیر په لفظ ده بالضرورت سره کوي، د امکانی نه بالامکان سره کوي، د دائمی نه په لفظ د دائمن سره کوي، او ازمنه ثلاثو کې چې راغلی بالفعل سره کوي. اوس په ورسېدي که ونه رسېدي. اوس دا کم الفاظ چې ما درته یاد کړي چې دوی په دې سره تعبیر کوي، ثبوت او سلبي وجوبي تعبیر په چا سره کوي؟ بالضرورت، بالامکان، دائما نه بالفعل. په ورسېدي دې ته دلاور جهت وایي. په ورسېدي دې ته دوی څه وایي؟ جهت. بالضرورت جهت، بالامکان تم څه وایي؟ جهت، دائما تم څه وایي؟ جهت، بالفعل تم څه وایي؟ جهت. اوس په ورسېدي. اوس راځه چې په کومه قضیه کې دې جهتونو کې یو جهت ذکر دې قضیې ته وایي موجهه. او دې پیژندله موجهه، دې قضیې ته دوی څه وایي؟ موجهه. او که دغه جهتونو کې پکې یو جهت هم نه و ذکر، هغې ته دوی مطلقه. موجهه قضیه دې وپېژنده. الانسان حیوان بالضرورت، دا موجهه ده. ولې جهت یې پکې ذکر کړه؟ الانسان حیوان دا مطلقه ده. ولې جهت یې پکې نه دی ذکر کړه؟ اوس په پوه شوې دلاوه. نو موجهه ورته ولې وایي؟ ځکه جهت پکې ذکر شي. او رباعیه ورته وایي دلاوره. موجهه ته دویم نوم ساخلي رباعیه. رباعیه ورته ولې وایي؟ رباعیه ورته ځکه وایي چې څلور څیزونه پکې ذکر دي. درې خو موږ مخکې ویلي چې په قضیې حملې کې څه شي؟ موضوع، محمول، رابطه. ویلي مو که نه؟ موضوعي، محمولي، رابطه. درې خو هغه و. دلته پکې بل څه شی ذکر شو؟ جهت. څلور شو که نه شو؟ ځکه ورته څه وایي؟ رباعیه ورته. اوس پې پوه شوې؟ موجهه ورته وایي، رباعیه. موجهه ورته ولې وایي؟ جهت پکې ذکر وي. جهت خو دې وپېژندو. او رباعیه ورته ولې وایي؟ څلور څیزونه نه مرکب وي: موضوع، محمول، رابطه او جهت. اوس پې ورسېدې. موجهه قضیه دې وپېژندله. کمې قضیې ته وایي چې جهت پکې ذکر وي، او جهتونه دې هم وپېژندل کړه. اوس به درته ووایي چې موجهات څو دي؟ 15 دي. دې 15 کې بیا 8 ته بسائط وایي او 9 ته مرکبات وایي. پې ورسېدې. 8 بسیطي دي او 9 مرکبي دي. بسایط هغو ته وایي چې په دې کې یا یوازې ثبوتي یا یوازې نفي وي، سلب، دې دوه کې یو وي. او مرکبي څه ته وایي؟ چې یوې قضیې کې دواړه هم سلبي هم پکې ثبوتي. دلاوره پوه شوې؟
بسایت څو دي؟ اته. په دې اتو کې اول نمبر ته وایي ضروریه مطلقه. ضروریه مطلقه دا کومې قضیې ته وایي؟ هغه قضیې ته وایي چې په هغې کې حکم شوی په ضرورت د ثبوت د محموله یا د نفي د محموله د موضوع نه، خو تر څو پورې چې ذات د موضوع موجود وي. ورسې تر څو پورې چې ذات د موضوع موجود وي، تر څو پورې چې ذات د موضوع موجود دي، نو په دې قضیې کې به حکم شوی وي په ضرورت د ثبوت چې ثبوت د محمول موضوع لره ضروری دی، او یا به حکم شوی وي په نفي چې نفي څه ده؟ ضروری ده. مثال کې پوره پوهیږي. الانسانو حیوانون بالضرورت. اوس دلته حکم شوی دی په ثبوت د حیوان انسان لره. ورسېږي په ضرورت د ثبوت چې حیوان ثابتول انسان لره ضروری دي، تر څو پورې چې ذات د موضوع چې انسان دی داسې موجود دي. چې په دې کائنات کې یو فرد د انسان نه موجود و، نو موږ به ورته حیوانیت څه کوو؟ ثابتو چې د حیوانات دی. پې ورسېدی. یا حکم شوی په ضرورت د چا؟ د نفي د محمول د موضوع نه، تر څو پورې چې ذات د موضوع موجود وي. تر څو چې ذات د موضوع موجود و، نو د دې محمول نفي کول به ترې نه څه وي؟ ضروري به چې دا ترې نفي کا. مثلا الانسان لیس بحجر بالضرورت. انسان حجر نه دی، بالضرورت په وجوبي طور باندې واجب دی چې انسان حجر نه دی. نو اوس دلته نفي د حجر راغله د چا نه؟ د انسان نه. پې ورسېدی. خو څنګه راغله؟ بالضرورت. نفي کول د حجر د انسان نه څه دي؟ ضروري دي، تر څو پورې چې ذات د انسان موجود دي. نو حجر نفي کول تی څه شی دي؟ دا تی ضروري دي. د کمې کمرې صحیح. اولنی قسم دی یاد شو. ضروریه مطلقه کمی قضیې ته وایي؟ هغه قضیه چې په هغې کې حکم شوی وي په ضرورت د ثبوت د محمول یا د نفي د محمول چا لره؟ موضوع لره، تر څو پورې چې ذات د موضوع موجود وي. بالفاظ دیگر تر څو پورې چې ذات د موضوع موجود وي، نو محمول ثابتول یا محمول تینا سلب کول دا به ضروری وي. دې ته وایي قضیه ضروریه مطلقه. سناسو پې پوه شوې. دلته یو ټکی پاتې شو، دا سبا درس کې را روان دی. ښه، همدلته تقریر بېنظیر کې ختمول پکار دی. وصف عنوانی یو لفظ به راځي. څه شی؟ وصف عنوانی. وصف عنوانی څه ته وایي؟ وایي وصف عنوانی باندې به ته پوه شي، خو ته به داسې کار وکړې شي. ورکوټې تقریر بېنظیر بیات کې دلاوره زیدون کاتبون کې دې زیدون ته موږ موضوع وایو او د کاتبون ته موږ محمول وایو. زید باندې مو د کاتب حکم ولګاو که نه، خو دا کاتب دا لفظ د زید یو که نه، هغه ذات د زید دی. لیکونکی څوک دي؟ ذات که نه دا بورډ باندې چې ما ولیکه دا ذات. ورسېدي. نو ګوره یو د موضوع څه شی؟ ذاتي، او بل د موضوع هغه شی چې مونږ د هغې نه د هغه ذات نه تعبیر کوو. ذات خو هغه خارج کې هغه انسان دی که نه، څو فوټه وجود چې لري، د هغه نه بیا تعبیر مونږ څه کوو؟ زید په الفاظو د زید سره. پې ورسېد. نو یو ذات دی د موضوع، او بل هغه شی چې د هغه ذات نه پې مونږ څه کوو؟ تعبیر کوو. پې ورسېد. وصف عنوانی شاته وایي؟ وصف عنوانی د موضوع همغه لفظ ته وایي په کم لفظ باندې چې مونږ د هغه ذات نه څه کوو؟ تعبیر کوو. نو لیکونکی خو څوک و؟ ذات و که نه، هغه ذات د زید و. مونږ تعبیر په چا سره کوو؟ لفظ د زید سره. نو دا لفظ د زید دا وصف عنوانی شو. وصف عنوانی دی وپېژندو دلاوره.
وصف عنواني څه ته وایي؟ هغه لفظ چې په هغې سره تعبیر کوو مونږ ذات د موضوع نه، د موضوع د ذات نه چې په کوم شي سره مونږ تعبیر کوو همدې شي ته څه وایي؟ وصف عنواني. دا به د سبا درس کې بیا هلته را روان دی، هلته بیا پوره پوه شي چې او دا وصف عنواني خو دا معنی که. اوس پې څه ناڅه ورسېدي خلاصې ته یو ځل بیا غوښه دلاوره. قضیه دوه قسمه ده، حملیه او شرطیه. حملیه مونږ دې ته ویلې چې یو شی بل لره ثابت یا یو شی د بل نه نفي وي. اوس دا ثبوت او دا نفي نفس الامر ته چې وګورې، واقع ته چې وګورې، حقیقت ته چې وګورې، دا ثبوت او دا نفي به یا وجوبي وي یا به امتناعي وي یا به امکاني وي یا به دائمي وي یا به په ازمنې ثلاثو کې په یو زمانه کې وي. پې ورسېدې نور خو مې تفصیل په مثالونو کې درته وکړه که نه، چې کله ثبوت یا سلب وجوبي وي نو د دوی نه دوی تعبیر په چا سره کوي؟ بالضرورت سره. دوی داسې وایي الانسان حیوانون بالضرورت، الانسان لیس بحجر بالضرورت. امتناعي نه خو دوی بحث نه کوي. کله چې ثبوت یا سلب امکاني وي نو دوی تعبیر په چا سره کوي؟ په لفظ د بالامکان سره. څه وایي؟ المسلم العاصي يدخل النار بالامکان. ممکنه ده کېدی شي لاړ شي، کېدی شي لاړ نه شي. او چې کله سلب او ثبوت دائمي وي بیا دوی ته نه تعبیر په چا سره کوي؟ په لفظ د دائما سره. داسې وایي کل فلک متحرک دائما. چې دائما یې ورسره لیکلی او تا ته پته لګي چې دا کم ثبوت یا سلب دی؟ دائمي. ازمنه ثلاثو کې چې په یو زمانه کې ثبوت یا سلبي، هغې نه دوی تعبیر په چا سره کوي؟ بالفعل. نو دوی داسې وایي زید کاتب بالفعل. او تا ته پته لګي چې دا کم ثبوت دی؟ ازمنه ثلاثو کې په یوې زمانه کې ورته ثابت دی یا ته نه سلب دی. پې پوه شوې؟ بالضرورت بالامکان دائما بالفعل. دې ته څه ویلی کېږي؟ جهت. دې ته څه وایي؟ جهت. په کومه قضیه کې چې دا جهت ذکرو دې ته څه وایي؟ موجهه. موجهه ورته ولې وایي؟ ځکه جهت پکې ذکر. دویم نوم ورته ساخلي رباعیه. رباعیه ورته ولې وایي؟ ځکه د څلورو شیانو نه مرکبه شي. درې خو دې مخکې یادو، موضوع، محمول، رابطه، او څلورم پکې سره راغی جهت. پې ورسېدې؟ ګوره څه شو بې ضرورت والا؟ دا دی موضوع، محموله، یو پکې رابطه ده چې د حیوان چا لره ثابت دی؟ انسان لره که نه، او بل پکې څه شی شو؟ جهت. څلور څیزونه شو که نه شو؟ رباعیه ورته ځکه وایي. او چې جهت پکې نه هغې ته څه وایي؟ مطلقه. لکه الانسان و حیوانونه، دا بیا کومه یوه ده؟ مطلقه. وصف عنواني څه ته وایي؟ د موضوع نه چې په کوم څیز سره تعبیر کیږي دې څیز ته څه وایي؟ وصف عنواني. موجهات څو دي؟ 15. 15 کې 8 بسایط دي او مرکبات دي. په دې 8 بسایطو کې بسایط کوم ته وایي؟ چې یا یوازې پکې ثبوتي یا یوازې پکې سلبي، او مرکبات چې دواړه ثبوت او سلب دواړه پکې. بسایط 8 دي. دغه بسایط چې 8 دي په هغې کې اولنی نمبر ته څه وایي؟ الضروریه المطلقه. دا کومې قضیې ته وایي؟ هغه قضیې بسیطې ته وایي چې په هغې کې حکم شوي په ضرورت د ثبوت د محموله یا په ضرورت د سلب او نفي د محموله د موضوع نه، خو تر څو پورې چې ذات د موضوع موجود وي. تر څو چې ذات د موضوع موجود وي نو د دې سلب ضروري وي او یا به ثبوت ضروري وي. مثالونه چې ثبوت ضروري لکه الانسان و حیوانونه بالضرورت. دا کومه قضیه شوه؟ ضروریه مطلقه. ولې؟ ځکه ثبوت د حیوان انسان لره لازمي او ضروري دی تر څو پورې چې ذات د انسان موجود وي. حیوان به ورته خامخا ثابت دی. داسې نشي کېدلی چې یو فرد انسان دی موجود وي او حیوان دی نه وي، همدا حیوان هم دی. الانسان لیس بحجر بالضرورت. دلته څه شوي؟ سلب د حجر راغلی د انسان نه چې موضوع ده، خو دا سلب د دې محمول د موضوع نه ضروري دی تر څو پورې چې ذات د موضوع موجود وي. تر څو پورې چې یو فرد د انسان هم موجود وي حجر ته سلب کول لازمه او ضروري دي. عبارت ته ګور. فصل وقد یذکر، کله کله ذکر کولی شي الجهت. څه شی؟ جهت. په څه کې؟ فی القضیه، په قضیه کې. نو جهت خو دې وپېژند. نو که تقریر بېنظیر مې درته نوی کړی
دلاور او ډاریک می کتاب ویلې وې نه پوي دي چې وقد یذکر الجهه فی القضیه کله کله ذکر کولی شي جهاد په قضیه کې جهاد بسته خا چې جهاد په قضیه کې ذکر شي دی قضیه ته بیا سوی فیسمى موجهتنا دا به مسما کولی شي ولې موجهه ورته وي دا جهاد په کې ذکر شو کنه ورباعیتنا مسما کولی شي په رباعی سره ایزن هم دا غرنګ لکه څنګه چې موجهه ورته وي رباعی ورته وي رباعی ورته ولې وي ځکه چې اوس د سلور سيزونو نه مرکب شو موضوع محمول رابطه او جهاد خا موجهه هم یو پیجن د خدا راته وای چې موجهی دي سو والموجهات 15 موجهات 15 دي 8 منها بسيطه ات پدې کې بسيطي دي و7 منها مرکبه او پکې مرکبي دي خدا بسیطی راتوایا اما البسائط هر چی بسائط دی فاحداها یو پا اغا بسائطو کی الضروریت المطلقه ضروریه مطلقه دا چاته وی وهي التي ضروریه مطلقه هغه قضیه ده حکم چې حکم شوی فيها پدې کې بضرورت ثبوت المحمول و ضرورت د ثبوت د محمول للموضوع موضوع لره او سلبه او یا حکم شوی وی پدې کې په ضرورت د سلب د محمول عنه د موضوعنا ما دام ذات الموضوع موجودتا تر سو پورې چې ذات د موضوع موجودی نو یا به ثبوت ضروری وي او یا به سلب ضروری که قول کله کدا قول سارا والا الانسان حیوان بالضرورت انسان حیوان دی بالضرورت س وجوبی طور باندې ځکه چې به ضرورت وای نو کم یو ثبوت او سلبي وجوبي والانسان ليس بحجر انسان حجر نه دی به ضرورت په ضروري تور باندې اني په وجوبي تور باندې دا کم سلب دی وجوبي به ورسېدي دایمه مطلق ستوي آسان دي مشروطه عامه ستوي آسان دي او چې دا تقریر به نظر دی یاد او کدا دی هیر ک به دومره ګران دی دا